دې لازم دی چې په کومه معاشره کې ناروا کېږي قتل کېږي چې دغه قاتل د قتل نه منع کړي او مقتول ته تحفظ ورکړي. په مسلمان معاشره کې که هر یو برایي کېږي هر یو ګناه کېږي نو په کم خلک چې طاقت لري او وس لري په هغوی باندې لازم دی چې د دې مخنیوی وکړي. بیا خصوصا د قتل غونته کې عظیم او بدترین جرم په مسلمانانو باندې لازم دی چې د قاتل مخنیوی وکړي او د مقتول ملګرتیا وکړي، د هغه حفاظت وکړي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. تاسو کې چې یو څوک ناروا کار وګوري طاقت یې وي نو په خپل لاس باندې یې هغه منع کړي. فإن لم یستطع فبلسانه، د لاس طاقت یې نه وي په ژبه سره دې منع کړي. فإن لم یستطع فبقلبه، په ژبې سره طاقت نشته نو په کار ده چې په زړه سره دا کار بدلوي. وذلک اصح الایمان، دا ډېره کمزوري درجه ده د ایمان. او یو بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي کله چې په یو معاشره کې یو برایي او ګناه کېږي وس والا خلک هم په دې باندې خاموش شي نو د الله د طرف نه چې کوم عذاب راځي په دې عذاب کې به ورسره د بې ګناه خلک هم شریک کېږي. عذاب به عمومي راځي. نبی علیہ السلام فرمایي ان الناس اذا رأوا المنکر فلم یغیروه اوشک ان یعمهم الله بعقابه. کله چې یو ناروا کار خلک ګوري او نه منع کوي وسه وي به هم نه منع کوي نو الله رب ذوالجلال به دا عذاب راولي، عمومي عذاب، او دا ټول خلک به د عذاب کې مبتلا کړي. او یو بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي ما من قوم یعمل فیهم بالمعاصی، یو قوم کې یو ګناه کېږي، د قتل ګناه کېږي، د ډمتوب ګناه کېږي، یو بل ګناه ثم یقدرون علی ان یغیروا، بیا دا خلق قدرت لري په دې قادر دی چې دا منع کړي د دې مخنیوی وکړي. ثم لا یغیروا، بیا هم نه منع کوي، په دې کې تبدیلي نه راولي. الا یوشک ان یعمهم الله منه بعقابه، قریبه ده چې الله تعالی عذاب راولي، عمومي عذاب راولي، دا ټول په عذاب کې مبتلا شي. او قرآني ضابطه هم دا ده کله چې په قوم کې برایي کېږي ګناه کېږي څه خلک منع کوونکي هم نه وي الله به عذاب را لېږي، عمومي عذاب را لېږي، دا ټول پکې هلاک. آخرت کې خو به سره ګناهګار او ګناه بیا جدا شي لیکن دنیا کې به ورسره دا ټول ورکېږي. نو په وس والا خلکو باندې لازم دي چې د قاتل لاس ونیسي او د مقتول هغه حفاظت وکړي، د قتل مخنیوی وکړي. تر دومره پورې روایاتو کې راځي چې کوم خلک وس لري چې د قاتل منع کړي، د قتل مخنیوی وکړي او نه کوي په دې د الله عذاب لعنت راولېږي. حدیث کې د دومره پورې راځي که د یو سړي وس نه کېږي، طاقت یې نه کېږي چې د دې مخنیوی وکړي، دا دې بیا دغسې ځای ته نه حاضرېږي چې هلته ناحق قتل کېږي ځکه چې به د لعنت کې دی هم شریک نه شي. که د ده وس نه کېږي چې دی دا خلک منع کړي او بیا دلته ولاړ دی د الله په لعنت کې دی هم ورسره شریک کېږي. نبي علیه السلام فرمایي لا يقفن احدكم موفقا یقتل فيه رجل ظلما، یو کس ته به دغسې ذکر نه ودرېږي چې هلته ظلما یو څوک قتل کولی شي. فإن اللعنة تنزل على من حضر حیل من فول، دی چې په هغه ځای کې ودرېږي د الله د لعنت کې دی هم شریکېږي، په ده باندې د الله لعنت راځي. دا دومره خطرناک جرم دی. او اسلامي حکومت اسلامي او شرعي نظام که به کوم ځای کې نو هلته بیا د چا چې قتل وکړو قاتل چې کوم دی د دې قاتل مقتول ورثو ته شریعت د درې خبرو حق ورکوي. اول نمبر دا ورکوي چې دیو د اسلامي حکومت ته رجوع وکړي، عدالت ته رجوع وکړي، د هغه په ذریعې باندې به دې قاتل ته قصاص ورکړل شي، دی او هغې کې قتل وکړل شي. دویم نمبر کې دیو دغسې نه کوي، دیت دې ورنه واخلي. او دریم نمبر دیو ته د معافی حق ورکړی، په دې دریو کې به دا یوه خبره کوي. او قرآن مجید د ناحق قتل د مخنیوي دپاره قصاص را لېږلی دی. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، ای د عقل خاوندانو ستاسو لپاره په د قصاص کې ژوند دی، زندګي ده، د برایانو د قتل دغسې قسمه ناکاره جرایمو د هغې مخنیوی دی وکړي.
په کومه معاشره کې چې قاتل ته پته وي زه به یقینا په قصاص کې قتل کېږم په دې معاشره کې ته قاتل ته د زمري زلو ورکړه هغه د قتل نشي کولی نږدې ملک د افغانستان اسلامي نظام پکې نافذ دی تاسو ورته ورشئ هلته قصاص شته دی قاتل ته دا پته ده یقیني چې زه به قتل کېږم ته هلته ورشه هلته څوک قتل نشي کولی تېرو ورځو کې قصاص کې یو سړی قتل زمونږ وطن کې دلته اول نمبر قتل چې کوي انتظامیه والا ورسره خپله تاڼه چوکۍ ورسره میلاوي پیسې ورته ورکوي یا که کله هغه انتظامیه والا میلاو نه وي دی یې ونیسي عدالت جیل ته یې ولېږي نو بس میاشت دوه درې تېرې کړي بیا یې وکړې راوځي بلکې دلته خو د قصاص هغه نظام د سره نشته دی دې وجې نه قتلونه عام دي دا قتل یو دغسې څیز دی مخکې جمعو کې ما عرض کړی دلته د یو څاروي او د یو ځناور او د چر قتل آسان دی خو د انسان ګران دی خو د انسان قتل آسان دی په دا معاش ولې دلته د قصاص هغه نظام نشته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل زمانه کې قصاص جاری کړو دا قرآني حکم یې نافذ کړو د قتلونو مخنیوی هم په دغه قصاص په نظام سره کېدی شي څه خلک راغله د وکل او د ورینې د دې قبیلې خلکو اسلام یې قبول کړو مدینه منورې ابو هوا ته ناموافق راغله ګېډې وپړسېدې بیماري پرې راغله نبی علیہ السلام اطرافو ته ولېږل ورته ویل هلته تاسو لاړ شئ هلته هغه اوښان چې دي د هغې پی تاسو وڅکئ د هغه ځای ابو هوا به په تاسو صحیح راشي دیو چې هلته راغلله هغه پی یې وڅکل له دې ځای ابو هوا سره دا جوړ شو دیو هغه شپنکي مسلمانان قتل کړل هغوی څاروي واخیستل روان شو نبي علیه صلات وسلام به صحابو ولېږل ویل ګرفتار یې کړئ ری ولې ری وستل رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړو ویل هغه شپنکي چې په کومې طریقې سره قتل کړي په هغه طریقې سره دیو هم قتل کړي دا یو سټیټ و دا یو معاشره وه دا یو بیا دلته امن و دلته چا د قتل سوچ نشو کولی ځکه قاتل ته پته وه قتل کېږي بخاري شریف کې حدیث دی یو یهودي و یوه ښځه په کاڼي باندې وویشتله قتل یې کړله په دې غاړه کې زنځیر و د سپینو زرو څه نور جواهر ورسره و هغې ورنه واخیستل دی لا مړه نه وه خبرې نه شوی کولی نبي علیه صلات وسلام ته یې راوړه نبي علیه السلام ورنه درې ځله تپوس وکړو ویل تا پلانکي یهودي ویشتې په کاڼي هغې ستا د قتل کولو خوشي ویل او درې ځلې ته نبي علیه صلات وسلام د یهودي راوستو ورته ویل همهغسې په کاڼي باندې په د اثر باندې ول هغسې یې مردار کړو دا په اسلام کې د قصاص دغه نظام دی تر دې پورې اسلام د قتل مخنیوی کوي که یو چا د نشې په حالت کې قتل وکړو د ده نه به قصاص اخیستی شي ځکه دا نشه دا یو دغسې څیز نه دی چې په دې سره انسان هغه د الله د حکم نه بهر کېږي دی د احکام شرعیو مکلف دی دی دا معنی نه دی چې د الله د حکم نه دی معنی وویل او بیا که دا چرته نشهي سړي باندې قصاص جاری نشي سبا ته به خلک قتل کوي وایي زه به نشه کې وم نو اسلامي شریعت تر دومره پورې وایي چې ناحق قتل د نشې په حالت کې یو سړی کړی په ده باندې هم قصاص جاری کېږي دا نشه معنی نه ده چې دی د قصاص نه بچ کړي او دا قتل یو دغسې څیز دی آخرت عذابونو خو ما مخکې په تفصیل سره بیان کړه خو یقیني دي لیکن کله کله د عبرت دپاره الله دنیا کې هم په ده ته سزا ورکړي دنیا کې هم دغسې سړي ته الله تعالی هغسې مصیبت ورباندې مسلط کړي او د دنیا نه هم دغسې مردار لاړ شي عمر فاروق رضی الله عنه سهار منځ کې ولاړ دی ابوالعلوم مجوسي پیر هغه راغی هغې په عمر فاروق رضی الله عنه باندې ګزار وکړو بې منډه وهله نور صحابه کرامو دې د رانیولو کوشش کوو په هغوی هم په خنجر ګزارونه کول ځکه دې اسلحه ورسره وه صحابه کرام خالي لاس وو تر دې پورې چې یو کس راونیو خپله باندې خپل ځان ووهو ځان یې مردار کړو عثمان غني رضی الله عنه چې چا قتل شهید کړی و الله په هغوی باندې دغسې عذاب مسلط کو په هغې کې څه خلک خو دماغي لیوني شو او څه خلک دغسې وو چې په لاسونو خپو باندې شل شو الله به قسمه قسم عذابونه مسلط شو د حسین رضی الله عنه قاتلانو چې وو حضرت حسین رضی الله عنه جنتیانو سردار د ځوانانو جنتیانو سردار د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه ټوکړه د مسلمانانو محبوب دی چې کوم عبدالله بن زیاد گورنر و دی بدبخت د دیو د سرونه راوړله
په هغه ځای کې په هغه علاقه کې یو مسجد دی د رحبه مسجد هلته راوړه د سرونه دغسې په قطار کې حدیث کې راځي پیدا حیة قد جاءت تخلل یو مار راغی په دې سرونو کې تلو راتلو د سرونه نور پرېښوده د عبدالله بن زیاد سر ته راورسلو چا چې د حضرت حسین رضی الله عنه د نبي علیه السلام د نوسې قتل کړی و او د هغه د سر بې حرمتي یې بیا کړې وه دا مار راغی او د ده په دا پوزه کې به دغسې ورننوت بیا به ورنه راووت بیا به ثم فذهبت حتی تغیبت څه وخت دغه مار ورک شو لږ ساعت دپاره صحابه کرام فرمایي بیا مونږ کاته خلکو چې دغه دی راغی دغه بیا به راغی د عبیدالله بن زیاد په دا پوزه کې به ورننوت بیا به ورنه راووت کله کله الله رب ذوالجلال دنیا کې هم دغسې عذاب ورکوي سزا ورکوي حجاج ابن یوسف دا گورنر ډېر سخت ظالم سړی و ول وخت دنیا صحابه کرام هم شهیدان کړي تابعین هم شهیدان کړي ډېر قتلونه یې کړي مشهوره واقعه به تاسو ور سعید ابن جبیر رحمه الله دی چې کله ډېر په ظلم سره قتل کو د دې وروسته دی په خپل الله په عذاب کې مبتلا دی د لیونتوب شکار شو دماغي طور او تر دې پورې دی په خپل ویل زه چې ودشم سترګې مې ولګېږي عبدالله ابن جبیر رحمه الله ما ته خوب کې راشي تاسو ولې وځلم کله کله به دی ویښو ولدار زما مخې ته عبدالله ابن جبیر ولاړ لمانه تبوس کې زه تا ولې وځلم او به په الله بیماری راوستله داسې بیماري وه چې په دا ګېډه کې د سرطان د کینسر دانه راوختله دا دانه به ورو غټېده او دغسې بیماري په ده باندې راغله چې د ده به یخني کېده زمهریره بیماري یخني به انګېټۍ به ځان ته لګولې وه دومره به ورته ورنږدې شو چې دا پوستکی به ورله دا اور وسوځو لیکن د ده یخني به نه ختمېده حکیمان به ورته راغله طبیبان دا د سرطان چې به یې واورېدل چې په ګېډه کېدل نه دغسې دانه شوې ده وغټي په روټۍ دا به په یو تار کې غوټه کړی نوڼۍ دله به یې ورله ده به وخوړله چې تېره به شوله یو دم به یې راښکه ورنه نو په هغې پسې به دنیا چینجین ختې و ډېر سخت چغې به ده وهلې په تکلیف باندې به په دغسې حالت کې دی مردار کړو الله دنیا کې سزا ورکړه دلته په دنیا کې الله رب ذوالجلال کله کله قاتل ته سزا ورکړي ها عمومي قانون دا نه دی آخرت کې به سزا ملاویږي لیکن کله کله الله قاتل دی د دې نه ویرېږي چې الله په دې قادر دی په دنیا کې ما ته عذاب راکولی چې دلته هم را باندې عذاب مسلط کې ولې یېرېږي د دې سیستم او دا د قیامت علاماتو کې دي چې د قیامت ته نږدې به ناحق قتلونه به ډېر زیات شي دومره به زیات چې نبي علیه السلام وفرمیل د قیامت علامات ذکر و یکسر الحرج حرج به زیات شي ناحق وینه تویول به زیات شي صحابو تپوس وکړل الله پیغمبره دا څه شی وي ویل القتل قتل به ډېر زیات شي یو بل حدیث کې راځي نبي رسول الله تقوم الساعة حتى یکسر الحرج قیامت به تر هغه نه قایمېږي یو علامه به دا وي چې حرج به زیات شي صحابو تپوس وکړل الله پیغمبره دا به صحیح ویل القتل قتل به زیات شي د معاشره کې هغه ناحق قتل هغه علامه پوره شوې ده تر دومره پورې راځي حدیث کې قیامت ته نږدې به خلک خپل ګاونډیان وژني قیامت ته نږدې به خلک خپل رونه وژني خپل پلار به وژني نبي علیه السلام وفرمیل لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره واخاه واباه قیامت به تر هغه پورې نه قایمېږي تر دې چې خلک به خپل ګاونډیان قتل کوي وژني به په ناحق خپل پلار به سړی وژني دغسې بدبختان به وي خپل رور به وژني بل حدیث کې راځي د خپل تره بچی به وژني خپل خپلوان رشتهداران به وژني ننداره تاسو کوئ په دا میډیا سوشل میډیا باندې بدبخته راغی مور یې وژلې و پلار یې وژلی و ورور یې وژلی دغسې بدبخته چې په مور و پلار باندې هم بیا لاس اوچتی نو یو صحابي ورنه تپوس وکړو ویل الله پیغمبره یا رسول الله نبی علیہ السلام ور قتل به ډېر زیات شي نبی علیہ السلام ته صحابه انا نقتل الان فی العام الواحد من المشرکین کذا و الله پیغمبر سکل مون دومره مشرکین قتل کړي نبی علیہ السلام ورول نه ليس بقتل المشرکین مشرکین قتل نه دی مراد ولکن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته خلق با خپل ګاونډیان به وژني رونه به وژني پلار به وژني رشتهداران به وژني تر بچی به وژني خلک به په دې کې اخته شي هغه صحابه ورنه تپوس کړي یا رسول الله ومعنا عقولنا ذلك اليوم چې مونږ پلار وژنو خلک پلار وژني رور وژني ګاونډي دې وخت کې به عقل وي په دا خلکو کې
عقل به ور سره دا کارو. نبی رسول الله ورلو وی فرمایل په دغه وخت کې به اکثر خلکو عقلونه ختم شي او داسې بېخاره خلک به پاتې شي چې هغوی کې به هېڅ عقل نه وي. ځان به ډېر هوښیاران ګڼي لیکن دا اول خیارتوب به دی چې ګاونډي به وژني، ورور به وژني، پلار به عقلونه به ورنه ختم شي، لاړ به شي. دا د قیامت هغه علاماتو چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې پیشنګویي کړې.